عزتمندو امتحانات ډیر زیات دي نو د دې وجې نه پوک سره به قدم دی پوک سره به قدم دی وایي کوم سړی چې په پویو اوس وځي په ګرمو پویو اوس وځي نو هغه شوملې په پوک باندې سکي شوملې چې سکي او چې ته مغسې پوهې وګورئ چې یخ شي چېرته ومې نه سوځئ ځکه رنګ د دواړو یو شی دی هغه هم سپین دی او دا هم سپه دی نو وایي کوم سړی چې په پویو ګرمو پویو سوځېدلی وي نو هغه شوملې هم په پوک باندې سکېږي حالات ډېر ګډوډ دي دې وجې نه هر وخت توبه کوه زمونږ علماو لیکلي کال کې نکاح هم تازه کوه ځکه داسې ردې بدې بعضې کسان وایي چې نکاح یې ورپسې ماته شوي کفر ته وړېدلی دا وخت داسې دی د ګیرګټ په شان باندې رنګونه بدلیږي د ګیرګټ په شان باندې عزتمندو او د چندخ په شان باندې ټوپونه خلک وایي کله په یو تله او کله په بل تله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي سار به یو سړی پاسي کې کلک مؤمن بی ماښام چې دا اوده کېږي کلک او پوخ کافر بی ماښام چې اوده کېږي بعضې کسان به ډېر پاخه مسلمانان به لمونځ به وکړي تهجد به وکړي توبه به وکړي استغفار به وکړي خو سار چې راپاڅېږي د افغانانو خبره دومره خوشین به ولي او دومره رشخند به جوړ کړي چې سار راپاڅېږي نو سړی به چې کوم دی وروره بل طرف ته وړېدلی دې وجې نه خپل خوله وایي درنده که د پلار ده خو په وار ده ټیک ده خوله دې خپله ده خو لږ په وار باندې استعمالوه دې وجې نه زموږ فقها او علما او صوفیان پیران صاحبان وایي کله هم یو غلی انسان موږ په نقصان کې نه دی لیدلی من سمتا نجا څوک چې خاموش شو بس د نجات وموملو ډېرې قړتې ډېرې خبرې په دې کې انسان نه دروغ هم وځي ډیلاک هم تې وځي پردی غیبت هم تې کېږي هر قسمه ګناهونه دې ژبې سره تړلي دي او زه خو وایم چې کو دې ټیک ټاک والا مخکې زه صرف یو حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیانوم چې هغه واوري انشاءالله د زړه په غوږ مو انشاءالله چې پوره فایده به وشي د دواړو جهانو سردار نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کل امتی معاف زما هر امتی به الله معاف کی خو الا المجاهرین هغه امتیان به زما الله معاف نکی چې کوم ګناه کوي او ښکاری کوي او علی الاعلان کوي او په جرأت کوي لکه نن سبا چې څنګه په ټیک ټاک کې اوم په فخر کوي اوم ګناه کوي اوم په فخر کوي اوم علی الاعلان کوي دا خدای الله عذاب ته دعوت ورکول دی او د نبی علیہ السلام د خلی فرمان دی چې دا امتی به زما الله معاف نکی بل بنیادی خبره ده مرګ خو یو پیره دی دا حقیقت دی او دا هر څه په ریکارډ پراته دي مثال مونږ چې په فیسبوک څومره تقریرونه کړي هغه هم په ټیک ټاک په فیسبوک پراته دي په میډیا شته دی مولانا بجلیګر صاحب رحمت الله علیه کله وفات دی نن تقریرونه چلیږي داسې که سبا دا خلق وفات شي او د دې د بې حیایۍ دلته خلک ګوري ولته د دې نه روح وتلی د دې به څه حالي تا حیات چې څومره د دنیا آباد دی دې پسې به د ګناه یوه سلسله دی قبر ته روانې قبر کې به پراته او دلته به خلک دا بربنډې ویډیوګانې ګوري دا څومره لوی د تاوان سره مخامخ دی ده بل چې دریم غټ نقصان یې دا دی چې نن سبا واړه ماشومان دي یقین وکړئ د الله په ذات مې قسم چې حیا ختمه شوه چې هغه په فیسبوک او په ټیک ټاک د زنانه ټول وجود وویني دا بچی به د مور خواته کینی څنګه دی به د خور خواته کینی څنګه دړه کې څه دي اوس د څه لیدلي دي او دی دلته ناست څنګه دی ډېره بې حیایي ده حیا بلکل ورکېږي که دا سیلاب داسې رواني داسې دور راتلو والا دی چې د مور او د خور تمیز به ختمېږي بس داسې وخت روان دی هلته یې مور ګرځي او دلته دی په ټیک ټاک باندې لګي بربنډ تصویران د زنانه ګوري دا د دې مور په شان یوه زنانه ده دا د چا مور نه ده دا د چا خور نه ده دی چې بار ته وځي دی به دې مور ته څنګه په بره ګوري نو ډېر د بې حیایۍ یو بحران روان دی او حدیث مبارک کې راځي 15 تپوسه به الله قیامت کې کوي د ځای نه به څوک قدم نشي خوځولی هغې کې به یو تپوس دا کېږي عن شبابه فيما ابلاه الله به وایي چې دا ځواني دې په څه کې زړه کړې او ماله د دې جواب را بختور خلق وي هغه به وایي چې الله ځواني مې په دین کې زړه کړې دی به ورته څه وایي چې په عیاشو کې مې زړه کړې چې د دې نه دا تپوس وشي چې ځواني دې په څه کې زړه کړې وه دا ټیک ټاک والا به خدای له څه جواب په میدان محشر کې ورکوي د
په دنیا خو لږ ژوند دی دا به تیر شي زه هم خالص او مخلصه توبه څنګه چې په ټیک ټاک بې حیایي خوره کړي دغه شان خالص او مخلصه توبه دې په دې ټیک ټاک وباسي اول دې د الله نه معافي وغواړي بیا دې د امت مسلمه نه معافي وغواړي او د دې ګناه نه دې الله زموږ نوجوانان محفوظ کړي مفتی صاحب یو خبره کوم چې نن سبا د ځوانانو پیغلو دغه کنزلو ته یا دغه بربندو ویډیوګانو ته یو بل نوم ورکړی دی دوی ورته انجوی وایي چې مونږ په ټیک ټاک باندې انجوی کوو مونږ په ټیک ټاک باندې مطلب یو خوشحالي چې کوم دغه ځان له ورکو هغې نن سبا د فحاشۍ لی نوم هم بدل کړی د دې مطلب خدا دی چې زه ځان خوشحالوم او الله خفه کوم ته خو ځان خوشحالی خو ځان چې خوشحالی د شریعت په حدودو کې به ځان خوشحالی په هغې څه به ځان خوشحالی په هغې باندې د الله د طرف نه لعنت ورېږي ته ځان خوشحالی او ته ناست یې او په تا د الله لعنت ورېږي دا خو د ځان د خوشحالولو څه ځایونه خو نه دي نور مثال ځان له چکر له وځه لاړ شه سیر و سیاحت له لاړ شه پروګرام وکړه د خوشحالۍ نور هم ډېر څیزونه دي یوازې دا خو نه دي لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق چې کوم ځای کې الله خفه کېږي هلته مخلوق مه خوشحاله او مخلوق دې ټول خفه شي خو چې خالق خفه نه شي